چې عالم نه په دې ځای تصویر کټ کو صرف او عجیب ظلم دا کو چې دا پګړی پکې راولو نو په دې ځای د عالم تصویر کټ کوي او په خر پوری تړي صرف دا کار دی دا د نوجوانانو کار دی کار د علماء توهین د دې کار دی کار زو ما سره کېنه ما سره لګي خبرې وکړه چې شیخ الهند چې په قبر کې دفن کو او چاوله غسل ورکو ناغه کسانو ګوره کنه چې شیخ الهند لم غسل ورکو نو ټول وجود زخمی ټوټلی وجود زخمی ټوټلی وجود د امام احمد بن حنبل رحمت الله علیه جنازه د جیل نو جته کړي د دې څه چل کړو دا چل دي څه کړو ته صرف کینه بس یو سو پشموزي پوری تړه په فیسبوک بس تړه پوری ته دغه تړه او بس مونږ به صبر کو بس مونږ د علما به صبر کو ته تړه یو ورځ برازي ان شاء الله که خیر ان شاء الله او به ویني که خیر چې غسل ولا ورکو دا وجود ټول زخمی نو دی چې دا ولی زخمی دی ودا تاسو په د حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه نو کو شیخ العرب والعجم داغه نه تاسو کو دای شاګردو دیو سره په جیل کې وو چې د حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه نه تاسو کو هغه ورته وای دا زما د استاد رازو په ژوندانه مې نو ښکارا کړي خو ما دې چې کله په جیل کې وو کنه ما بدل وب ګرمولي د شپې به حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه وبدي سي په وجود پوری ونی ولې دي سي چې د تهجد ټیم براتونه د ابو هغه یخواله به مات کړي حضرت ته به پیش کړي هو ته په دې تهجد وکړه دا علما پیجندلی دي دا د علماو ماضی کتلې دا صرف اسه خبرې کوي یو ورځ چې حسین احمدی مدنی رحمت الله علیه ود پاتې شو چې وبې حضرت ته پیش کړي شیخ الهند ته هغه وبې یخي وي حسین احمد دا وبې یخي دي به دا وبې ار ورځ یخي حضرت دا تاسو چې په تړ مو بو دس کوي دا حضرت ما په خپل وجود پوری نیولی نو زما د وجود گرمایش دا یخمات کی زی تعالی درکا ایمان به دې کله نا کله جدا کو په جیل کې خان توري وبو اسیری مالټا تپوسو کوي تپوس چې دا په کوم جیل کې ویلې به ایمان کله نا کله جدا کو نه چې دې به واپس راغی دا رنگ به زیړ شوی ما ته ورس تپوس کو چې دا رنگ دی ولي زیړی حضرت چې تا ما نه جدا کې را دی ولي نو رنگ دی زیړ شوی به ما ته وی چې حسین احمد ما چې تا نه کله بوزي لکټې مو شي پتا د سوي غوخي بوی لګي د غوخي بوی در ترازی ما چې او وی چې دا مال ریمانټونه راکې دا زما د غوخي بوی تا ترازی هم خدا راز به مخکاره کینا زما په ژوندانه به دا راز نه ښکارا کوي نو چې حسین شیخ الهند وفات شو او قبر ته زخمی وجود لاړ نو حسین احمد مدنی رحمت الله علیه وی دای دل په جیل کې ریمانټونه ورکول زکه دا زخمی وجودي قبر ته وړي ځان له خو اخرت آباد کنه دنیا خو اسی دنیا دا المال والبنون زینت الحیات الدنیا او دا یو خبره مسلمه یاد کوي مسلمه ځان سره ویلی کوي په پرچیو کې دی وای دا یو خبره د کړي وا یاد ساتي چې د علماو توهین مکوي کاغه په هر میدان کې دي خدا عالم توهین مکوي دا په دنیا کې د برداشت نه دی او په آخرت کې خو ځان د آخرت تباہ برباد کول دي آخرت کم از کم د فیسبوک او د موبایل په پاڼه د علماو نم د لاسونه راون غاړي دا درته کلک خبر کوم ګوره سبب جاړي په دې دنیا کې بجاړي چې دا مس کړیو نو د علماو د توهین د جبر راون غاړي لاسونه راون غاړي خپل بچی راون غاړي وای علما د قوم خیر خوا دي په دې منبر چې سوق کینی کنه دا د قوم بدخوا کې دي چې په دې منبر کې نه مو تاسو ته غلطه خو نه وکم زه به خدای له څه جواب ورکوم چې په دې مصلی ودرېږي او قوم ته غلطه خو نه کوي دی به خدای ته ودرېږي کنه دا مصلی د چاوا دا منبر دا د حسنینو د بابا منبر دی خان دا د چا منبرو دا د هغه حسنینو د بابا منبر دی چې یو میاش پتی دشمن لري وروب په ورزید وی نبی علیہ السلام راغون ورځ عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تقریر کو د نبی علیہ السلام نو سیر راغی وی کوش زما د بابا د منبر نوی ته ولی زما د بابا په منبر تقریر ک اته را کوش وی دا خبره درته چا کړی نه خپل خبره د زما د بابا منبر نه لري خو قربان د صحابهونه نبی علیہ السلام منبر چې 3 پاونه وخه نو نبی علیہ السلام په دې 3 پاونه کې نه صبر نو چې کله وفات شو نو ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ بیا په 2 پاونه کې نه د مرګ پوری په 3 پاونه نه دی ناس خاوی په دې امام الانبیاء ناس او چې هغه وفات شو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په 3 پاونه کې نه په دې 2 ابوبکر صدیق ناس خو دسی ادب او احترام صحابه وی زوخه چې تقریر پې کوا بیا کې ناس تقریر شروع کو خلق ته وی را راکوز زکه شوما چې دا چا د بابا منبر وغیرہ ته چې مکه په تقریر دی راکوش
اوس راته بیا وایي چې زه کوه پې چې بیا د حسنینو د بابا منبر دی بیا به پې تقریر کومه دا د حسنینو د بابا منبرو دا امانت دی څنګه چې ستاسو نه تپوس کېږي داسې به زمونږ د علماو نه د دې منبر هم تپوس کېږي ښه د دې مصلي به رانم کېږي الله دې مونږ له اول د عمل کولو توفیق راکړي قیامت کې به یو کس دا کلمې به تې بار پرتي او دی به پې داسې ګرځي په کلمو به داسې ګرځي ګیر چاپېر خلق به ولرا شي به چې ته هغه نه وي هغه مونږ ته چې به دې ښې ښې خبرې کولې ته خو هغه نه وي مونږ ته چې به دې وي دا کوئ او دا مه کوئ دی به ورته هغه یمه که نه تقریرونه چې به دې مونږ ته کول هغه نه هغه یمه که نه نو دا ولې دی به ورته ما به تاسو ته وي او په خپله به مې پې عمل نه کوو نن مې دا حال خدای زمونږ عمل نصیب کړي خدای مونږ خو وایو خدایا د دې خلقو چې په مونږ علماو کم ګمان دی خدایا مونږ هغه شانتې جوړ کړي خدایا دوی وایي دا نیکان دي خدایا د دې نیت دا دی خدایا مونږ دوی ته مه مختورن کوي نه په دنیا او نه په آخرت کې خدایا مونږ باندې داسې حالت مه راولې خدایا زمونږ د ټولو آخرت آباد کړي خدایا آخرت هم آباد کړي خدایا دنیا کې د چا څه پریشانۍ دي خدایا مالی دي جانی دي ځوانان دي بیماران دي خدایا رشتې نشته دی رشتې شته دی خدایا خو اولاد نشته نیک عمل او صالح اولاد ولا ورکړي یا الله د چا رشتې نه د جوړ رشتې خو نیکانې رشتې ولا ورکړي خدایا یا الله دا بچي د ټول د والدینو تابعدار کړي خدایا د والدینو نوکران کې خدایا د والدینو خدام کې خدایا د دې ځوانانو په ځوانو کې برکت ورواچ ځوانانو ځوانین په دین زړې کوي ښا د عرش تلان دي چې اوه کسان ولاړي په یې کې یو شاب نشأ فی عبادت الله هغه ځوان وي چې په ځوانۍ کې د الله عبادت کړي ښا ځوانانو ځواني د عبادت ټیم دی یا الله د دې ټولو ځوانۍ په عبادت زړې کې خدایا د علماو سره چې دا څومره خلق مینه کوي مونږ سره کوي نورو سره کوي خدایا د امو د کمانه راشي خدایا پیسې ټیکټونه وختونه دا ټول ولګي خدایا او مونږ له راشي خدایا مونږ سره هیڅ نشته دی خدایا ته له د دواړو جانو خوشحاله ورکړي یا الله دا مینه د آخرت د نجات ذریعہ وګرځي خدایا چې دا سترګې پټې شي نو د علماو دا فری مینه ورته یاد کړي خدایا دا پریټي به صحابه په پیغمبر مینو خدایا دې دې سپری په علماو بین دي خدایا د علماو په صف کې ادرو په میدان محشر کې خدایا بچي حافظان او عالمان کې خدایا زمون آخرت آباد کی اللهم صل